حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په شام کې اوسېده، لیکن خپل حکمرانی د شام نه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ چلوله. کله چې معاویه رضی الله تعالی عنہ سپینګیره سه قریب الوفات صحابه را ټول سو، دیندار خلق د وخت را ټول سو. معاویه رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې اے معاویه د تا د وفات د تا د تک وخت قریب ده، خپل جانشین مقرر کا، ځکه چې کچیرې په ژوند کې جانشین مقرر کې فساد و په مسلمانانو کې ناراضي، په دنیا کې اسلام یو او بل کونې د دنیا ته اسلام رسیدلی د داسې نه د اسلام دشمنان په مسلمانانو کې ننوځي او د مسلمانانو ذهن خراب کی او د مسلمانانو په منځ کې فساد را پیدا کی. د دې نه مخکې د مسلمانانو په خپل منځ کې دوه لوی جنگونه سوي، یو ته جنگ جمل او یو ته صفین، یا ډېر لوی صحابه په دغه کې شهیدان سوي، دواړه طرف ته یو او بل طرف ته صحابه، لیکن دغه صحابه په منځ کې جنگ وسو، غټ صحابه شهیدان سو. یوه ورکی خطا لوجنه حضرت معاویه ته لوی صحابه را لسه د سنئی بیا هغه فساد، بیا هغه د مسلمانانو په منځ کې اختلاف را منځ تسی. د تا د وفات نه مخکې جانشین مقرر کس حکمرانی غته حواله. معاویه رضی الله تعالی عنہ انکار وکړ، زده سکار نسم کولای، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زندگی کې نه کړی، ابو بکر عمر عثمان او علی په زندگی نه کړی، زده سکار نسم کولای. لیکن د خلقو اصرار، د خلقو غوښتنه و بار بار چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ نه غوښتنه کړله چې دغه حکمران مقرر کا، حواله کا دغه خپل خلافت بل چاته، ځکه چې کچیر حکمرانی بل چاته په خپل زندگی کې حواله نه کې، سبب په حکمرانی باندې جنگ. د مسلمانانو په منځ کې به ګروپونه جوړ شي، مسلمان به د دشمنانو په خلاف نه جنگيږي، مسلمان به د مسلمان په خلاف باندې جنگيږي، یو بل مسلمان به قتل او قتال به عام شي، مسلمانانو په منځ کې به فساد پیدا شي. صحابه د اصرار او حضرت مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ دغه معاویه رضی الله تعالی عنہ ترازی ډیر جلیل القدر صحابی مغیره ابن شعبہ رضی الله تعالی عنہ معاویه رضی الله تعالی عنہ ته یای اے معاویه خلیفہ مقرر کبه دې کې ډیر خیر. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ د خلافت لپاره راضی، څوک د خلیفہ مقرر. شام کې کوم صحابه موجود او غټ دیندار خلق موجود، معاویه رضی الله تعالی عنہ ترازی سے خپل زوی یزید مقرر. ولی بنو امیہ د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ تعلق د بنو امیہ سره، کچيري خاندان د بنو د امیہ نه یو سړی د خلافت لپاره منتخب کی، نو په مسلمانانو کې به فساد نه راځي. کچيري د بل چا سړی د خلافت یا د حکمرانی لپاره مقرر کی، بیا بنو امیہ لوی قوم ده، دی به دا خبره ونه مني، او د تا بچی یزید د تا د حکمرانی لاندې زندگی تیر کړي، د تا سره خواته اوسېدلی ده، دی په بادشاهي خپیږي. او په دې وخت کې چې کله د دې خبرې فیصله کېدله، یزید د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په تربیت کې او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ هر خبره ته غاړه کړله، فیصله وسوله چې یزید حکمران، معاویه رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه رخصت. کله چې یزید ته حکمرانی میلاو شو، مدینه منوره کې 50 صحابه انکار د خلافت یزید نه وکوي، 50 صحابه انکار کو چې موږ بیعت یزید په لاس باندې نه کوو. معاویه سي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یزید ته دغه حکمرانی ورکړله، دا د اسلام د قوانینو د شریعت د قوانینو خلاف ده. دغه قانون چې خپل بچی په حکمرانی باندې کېنول، دغه د قیصر او د کسرا د خلکو رواج ده چې بادشاہ به وفات سه بچی به کېنوس. حالانکه دغه خلافت یا دغه حکمرانی حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ خپل بچی نو منتخب کړی،
دغه په شام کې کوم صحابه اوسېدل، کوم دیندار خلک اوسېدل، هغه مصلحت هغه خو وګڼل سي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ بچی د خلیفہ سی، بچی د حکمران سی، خلق به د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ پسترګ باندې ورته ګوري، هغه خلافت هغه فساد مخ کې سی وای هغه ختم سوی د اوس دوباره فساد را پیدا نز. کله سی یزید حکمران س، کله کله د حکمرانی د بادشاہی د مالداری انسان دماغ خراب کی. اکثر انسان ډیر خدمتداري، ډیر عبادت گزاري، ډیر دی الله رب العزت خوف ته د بزر کی، لیکن سی حکمران سی او دی امنه سیټ ورته ملاو سی، یو وزارت ورته ملاو سی، یو د کلی ملکی ورته ملاو سی، لګون د مال ور سره راسي، بیا سرکش، بیا د الله رب العزت دین بغاوت، بیا د مسلمانانو حقوق تر پښو لاندې کوي، بیا د مسلمانانو ویني تو یولو ته تیاری. کله سی یزید ته دغه حکمرانی ملاو سره، دغه حکمرانی د د لپاره د گمراهی سبب وګرځیدا. یزید مدینه منوره ته، مکه مکرمه ته، کوفه ته خپل خطوط لیږي چې د مال لپاره لټولو خلکو نه بیعت واخلي، زه د نن ورسته د مسلمانانو امیر یم. 50 صحابه انکار دي د خبره وکړه چې موږ د یزید بیعت نه منو. یو په هغه کې عبدالرحمن ابن ابو بکر رضی الله تعالی عنہ، د حضرت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ زوی عبدالرحمن انکار وکړ چې یزید د خلافت لایق نه ده، یزید د دې لایق نه ده چې د په لاس باندې د بیعت وسی. یو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی، یو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، بل عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ، او بل حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ. دغه 50 کسانو د یزید د بیعت نه انکار وکړو. د دې نه پرته نورم ډیر صحابه موجود وو، لیکن د فساد نه د بچ کېدلو په وجه سره د یزید په لاس بیعت یې غو صحابه وو چې که بیعتونه کو فساد به په قوم کې بیا پیدا سي، بیا به یو او بل طرف ته مسلمانان قتل کیږي، مسلمان به د مسلمان په خلاف باندې راولاړ سي، او یو بل سرونه به وي او فساد او ویني به د مسلمانانو بیا بهیز. د دغه فساد نه د بچ کېدو په وجه سره بعضی صحابه د مصلحت په وجه سره بیعت وکړو، لیکن دغه 50 کسانو انکارو. حضرت عبدالرحمن ابن ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سو خرست وفات. 2 کسان بیا د یزید په لاس باندې بیعت وکویا، عبد الله ابن عمر او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ. دغه 2 بیعت وکوي ورسته د فساد ته بچ کېدل وجنه دا په مدینه منوره کې پاتې. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ او حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ ویل چې اس کله نه کیږي چې موږ د بیعت. حسین رضی الله تعالی عنہ، عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره نه هجرت وکړه مکه مکرمه ته. مکه مکرمه ته ولاړ. په دې وخت کې مدینه منوره ته دواړه ځي. په دې وخت کې د مدینه منوره گورنر ولید ابن عتبہ ابن ابي سفیان رضی الله تعالی، ابو سفیان ډیر لوی صحابي ده، د نبی علیه الصلاۃ والسلام خسر ده. د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ پلار ده. دغه ولید ابن عتبہ دغه پیغه مدینه منوره کې گورنر ده. الته چې کله حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ زی، حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ زی، د مدینه منوره خلق راټول. د حضرت عبد الله ابن زبیر په لاس باندې بیعت وکړه چې موږ له تا سره وشسي یا هغه خبره مانو. کوفه وال خلق خبر سو چې عبد الله ابن زبیر او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره ته د مکې نه ولاړ. د یزید د بیعت نه انکار وکړ. عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ خو په مکه کې خلکو بیعت ته د بلاس باندې وکړو، موږ به حسین رضی الله تعالی عنہ کوفه ته راوبول. خطوط د کوفه خلکو شروع کړو. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته خطونه را شروع. 12,000 خطوط حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ترازی. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ تیار سو
چې کوفې ته ولاړ سي. لیکن د دې نه مخکې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه خپل د تر زوی مسلم ابن عقیل دغه ویل چې ته ولاړ سه د کوفې جایزه واخله. کوفې کې دغه خلک داسې نه یي، موږ ته یو پلان جوړ کړی، موږ سره دوکه وکړي، دا خطوط بل چا نه یې رالېږلی، داسې نه یي موږ هلته موږ ته تاوان ورسېږي. مسلم ابن عقیل کوفې ته ځي. کله چې کوفې ته مسلم ابن عقیل ورسېده، د کوفې خلک د مسلم ابن عقیل استقبال ته دومره په کثرت سره راووتل چې مسلم ابن عقیل په لاس باندې بیعت وکویا. کتابو کې راځي 13,000 کسان مسلم ابن عقیل په لاس باندې لاس کې خوشلتا سره ولاړ. حسین رضی الله تعالی عنہ ته خط لیکه چې ځان را ورسي. مسلم ابن عقیل دوم خط لیکي چې اے حسین رضی الله تعالی عنہ حالات ډیر سازگار دي، حالات ډیر برابر دي. خلقو په زړه کې د تا سره مینه محبت ته د خلقو زړونه دغه غواړي چې حسین رضی الله تعالی عنہ د کوفې ته ځان را ورسي او د په لاس ته بیعت وکړي. حالات ډیر سازگار دي. مسلم ابن عقیل خط ولېږه. په دې وخت کې د کوفې کوم گورنر چې وای هغه یو صحابي و، نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ. دا ډیر بهترین صحابي. دا په دې خبر و چې مسلم ابن عقیل کوفې ته راغلی ده او خلک د په لاس باندې بیعت کی. لیکن نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ مسلم ابن عقیل ته اسم نه ویل. خیر ده اس خبره نه ده. الته یزید خبر س نعمان ابن بشیر مسلم ابن عقیل ته سنه یا حسین رضی الله تعالی عنہ روان ده د کوفې خلک د په لاس باندې بیعت کی سبب بیا جنگ او جګړه. نو د کوفې گورنر بدل کا عبد الله ابن زیاد. دا ډیر بدبخت انسان. کتابو کې راځي چې عبید الله ابن زیاد چې کله گورنری ورته ملاو شو، په اسمان د سپور او مول والیو د کوفې په دغه غلو کې ګرځي او دغه आवाज کې چې اے خلکو زه د یزید له طرف نه گورنر د کوفې مقرر شوی یم او دغه خبره په خو خلاص او غوغو سره واروي چې کوم خلکو د مسلم ابن عقیل په لاس باندې بیعت کړی ده، د یزید تور دیغه په انتظار د دغه سرونه به قلم کیږي. د کوفې خلک ډیر بزدل وو. کله چې دغه आवाज یې واورید د عبید الله ابن زیاد، الته نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ معزول ختم سه د گورنرینا دای گورنر مقرر دغه اعلان وکړ په غلو کې چې څوک د مسلم ابن عقیل په لاس باندې بیعت نکي او مسلم ابن عقیل ته د څوک پناه نه ورکي. خلق ټول منکر یو دوه ورځو کې یو کسر سره پاتس ورسته غسړی مو تختید د مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل شهید کړی سویا. عبید الله ابن زیاد الته حسین رضی الله تعالی عنہ ته د مسلم ابن عقیل خط ورسید سرازه. حسین رضی الله تعالی عنہ د مکه مکرمه نه را روان قادسیه یو مقام ده کوفه ته قریب دغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ را رسید. دغلطه عبید الله ابن زیاد سلویخ زرا کسان عمرو ابن سعد دغه ورکړه چې ورسه د حسین رضی الله تعالی عنہ لار ایثار کا حسین رضی الله تعالی عنہ کوفه ته داخله وا چې داخل نسی. عمرو ابن سعد دام ډیر معتدل انسانو د حسین رضی الله تعالی عنہ سره په زړه کې مینه محبت و، لیکن حکم د حاکم له طرف نه سلویخ زره کسان لزان سره ولي قادسیه مقام ته مورخین او راخص په خپل عمرو ابن سعد دغه ورته یې حسین ته حسین ډیر بے وفا دي د کوفه خلک مزه اگر کزه دې خبره لپاره را لګل سویم چې تای سار کم کوفه ته د دخول نه، لیکن زتا ته نصیحت او وصیت کم چې ته کوفه ته مداخله ځه. مسلم ابن عقیل شهید کړی سویا. خلکو جفا ور سره وکړه، خلکو بے وفایی ور سره وکړه. هغه 13,000 کسان چې د مسلم ابن عقیل په لاس د تا لپاره بیعت کړی وای د عبید الله په یو دم کې باندې ټول منکر شو. حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ډیر پریشان اس چې د ما د ترزو مسلم ابن عقیل
سفیر به طور سفیر مې لېږلی وی او شهید کړی څه، او دا د دنیا قانون ده چې سفیر به نه شهید کیږي. که څومره دشمني د یو ملک سره ایسي سفارت په طور باندې یو انسان تا ته راغی دا به نه قتل کیږي. لیکن نن سبا هم بعضې مملکتونه دغه رواج د عبید الله ابن زیاد وال دغه دستور او قانون د خپل ځان لپاره رایج کړی ده چې مختلف سفیران د مسلمانانو د مملکتو هغه قتل کوي او یهود او نصاراو ته په لاس باندې ورکوي. دا د عبید الله او د یزید دغه کردار ده. خیر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه مسلم ابن عقیل خاندان خپل خپلوان بچیان ورونه کېنول چې څه فیصله کو. موږ خو د جنگ په اراده نه راغلي، موږ سره د جنگ اسباب موجود نه دي، طاقت او قدرت نسته، د موږ سره زنانه موجود دي، اوس څه کول غواړو. مسلم ابن عقیل چې کله شهید کړی څه زمانو ویل ورونه ویل چې موږ به د مسلم ابن عقیل پور اخلو، بغیر د پور نه موږ نه سوتلای. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هم دې ته تیار سي. لیکن دلته عمرو ابن سعد ته حضرت حسین رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې عمرو ابن سعد درې خبرې درته کوم، دغه درې شرطونه د تا مخ تقدم په دغه درې شرطو کې یو خبره را سره ومنه. یو شرط دغه د چې مخ پرېږده چې مدینې منورې ته بیرته ولاړ شو. موږ د جنگ په اراده نه یو راغلي، مد مقابل د موږ مسلمانان د کلمه ګو دي. مورخینو راخیستي چې حسین رضی الله تعالی عنه به کله جمع ودروله دغه مخالفین براله له وروسته به پسې ولاړ په یو وجې به جمع کېدله. مد مقابل مسلمانان باید د مسلمانانو په منځ کې خونریزي رانسي، د مسلمانانو وینه تو نسي. یو شرط مې دغه ده چې پرېمږده بیرته مدینې منورې ته ولاړ سم. که دغه شرط نه را سره منې، دغه شرط را سره ومنه، پرېمږده چې یزید ته ورسم، هلته به د ده سره معامله وکم، د ده سره به سوله وکم، د ما او د ده په منځ کې به جوړښت راسي. دریم شرط حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دا ورته کېښو که مې هلته هم نه پرېږدې، د مسلمانانو سرحداتو ته مې پرېږده، داسې علاقې ته مې ورپرېږده چې په هغه باندې د مسلمانانو باډر وي، زه به د کفارو په خلاف باندې جنګ وکړم، تاسې سره د ما کار نشته. تر هغه وخته پورې به جنګېږم چې کله ما ته شهادت میلاو سي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه چې کله دغه درې شرایط پیش کړل، عمرو ابن سعد دا د صحابي زوی ده، سعد ابن سعد رضی الله تعالی عنه زوی ده، دغه په زړه کې ډېر خوشحاله سي چې دا خو مصلحت ده، دا خو خبره ختمېدونکې ده، قتل او قتال به ختم سي. عبید الله ابن زیاد ته څوک ولېږه، پیغام یې ولېږه چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه دغه درې شرایط کېښول او ډېر زبردست شرایط د منلو وړ دي، په دغو کې یې ومنه. لیکن د عبید الله ابن زیاد په خپله باندې بدبخته یو مشیر، یو نن سبا په لحاظ سره یو د ده چپړاسي شمر ابن ذوالجوشن ډېر خبیث انسان، هغه عبید الله ابن زیاد ته یایي چې که چیرې د دغه حسین رضی الله تعالی عنه یزید ته ورپرېښو او دغه د یزید سره او د حسین رضی الله تعالی عنه په منځ کې معاهده وسوه، صلح وسوه، د کوفې د خلکو خیر نسته، د کوفې ټول خلک به سنګسار کیږي سره له ما او له تا نه. ولې موږ او تا حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ته په خپل لاس باندې خطوط لیکلي، 18,000 خطوط سره له دسخطو د موږ او د تاسې د حضرت حسین په دغه قافله کې موجود دي. سبا د موږ او د تاسې خیر نسته، د موږ او د تاسې نجات او ظلم په دې خبره کې د حسین رضی الله تعالی عنه د شهید کړی سي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره دغه درې سره شرایط نه ومنل شو. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د کربلا میدان ته رسیږي، هلته دغه بدبخته عبید الله ابن زیاد، شمر ابن ذوالجوشن او یو بل بدبخته انسان دغه خپل فوجان راولي او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره جنگ. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې رسي او په لسم د محرم باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهادت باندې رسیږي. لسم محرم باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه شهید کول کیږي. لیکن دغه میدان د کربلا چې کله حسین رضی الله تعالی عنه شهید کیږي، په دې مقام کې مورخینو راخیستي چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د شهادت په وخت کې سجده باندې پروت، 10 ورځې په حضرت حسین رضی الله تعالی عنه باندې اوبه بندې وي،
دغه لس ورځې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یو ورځ لمونځ نه د قضا کړی، دغه لس سره ورځې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په تیمم او په جمع لمونځ ادا کاو. نن سبا هر مسلمان لپاره دا لازم ده چې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره محبت دي، او نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث شریف ده چې چا د حسین او د حسن سره محبت وکړي خدای پاکه لغه سره ته محبت وکړه. اوس د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د محبت تقاضا خدا ده چې د مسلمان نه د لمونځ نه قضا کیږي. د جنگ په میدان کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ چې لمونځ نه قضا کیږي، یو مسلمان د حسین ناره وایي او لمونځ تیر قضا کیږي. دا محبت د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره نه ده. کله چې حسین رضی الله تعالی عنہ شهید کیږي، دوا یا کسان د حسین رضی الله تعالی عنہ شهیدان شول، او د مخالفو کسانو اتاتیا کسان قتل کړی شول. دومره په بهادری سره حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ جنگیدلی، دومره الله رب العزت شجاعت ورکړی چې د سلویغ زره کسانو په خلاف باندې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ تر اخري ساه پورې وجنګید، او 12 کسان د خپل قافلې چې بغه کې ماشومان کسان ول په شهادت ورسېدل، لیکن مخالفین حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ اتاتیا کسان قتل کړ. نو محترم اورونو، دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ مختصر غونډه تاریخ د شهادت او دغه پس منظرو چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ولی شهید کړی لدی وجه چې دغه خلق د کوفه وال خلق چې هغه بے وفایی کړي و د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره، دغه بے وفایی کومه نتیجه سي د تمیراویدله چې هغه د دې ਸੰسار کولو، د دې قتل کولو، دغه د ځان بچ کولو په وجه سره حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورساو. نو الله رب العزت موږ او تاسو په ټولو مسلمانانو کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کردار راځوندای کی. الله رب العزت دې موږ او تاسو په ژوندګیانو کې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ کوم کردار چې وای، کومه زندگی ولا کومه زندگی په دین تیر ولا هغه زندگی دې الله رب العزت موږ او تاسو ته نصیب کی. وما علینا الا البلاغ.